ما شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى بعدما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمندو دا الله رب العزت عظیم احسان دی الحمدلله چې الله اسلام را نصیب کړی دی او دا کلمه ویل د چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. من الله رب العزت خپل رب منلی دی. شوروم چې مونږ کې کوو نو د سورته فاتحه نه کوو او وایو الحمدلله رب العالمین. ټول ثنا صفاتونه د خدای توب دا ثابت لله خاص الله رب العزت لره. رب العالمین چې مربی او تربیت کون کی پالون کی دا د تمام عالم نه هغه رب لټول صفاتونه یا چې من اس عامم فمعاشره کې سړی شکر گزار وي او خلی په شکر باندې دا شوی نو څوک وردی څنګه حالت دی الحمدلله. او د انسان چې تا چاته رب وي کم شخصیت ته کم ذات ته دی رب وي نو هغه ذات چې دی وحده لا شریک ذات دا هغه بلا صفات او صد هغه سره لازم دی. الله رب العزت چې دی هغه فرمایي چې الله هغه ذات دی چې هغه پیدا کوونکی دی د ځمکې اسمانونو لره. الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب دا ثابت دی لله صلی لره. فاطر السماوات والارض چې هغه پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې. اوس پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې فاطر چې څه ته ویلی شي نو فاطر به معنا دا چې د سره د یو څیز وجود نه. یعنی امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې انسان یا هر څیز پیدا کیږي نو په دې کې د خدای پاک څلور صفات چې دی لګي. انسان پیدا نه نو فاطر شو د وجود راغی. بیا وروسته د الله رب العزت د خلقت یعنی خلق والا صفت لګي د انسان چې کله نمونه وشوه دی د سره وجود کې نو الله فاطر ذات دی اسکه را پیدا کون کې د اسمان نظم او بیا رستو دغه سیز را یعنی د سره نمونه نه ونو نمونه جوړه شو بیا دغه انسان الله پیدا ک خلقت ولو نو دغه ټول مراحل نه چې راتېریږي دغه راتېرون کی ذات چې دا الله رب العزت الله رب العزت دی. او الله وی یوازې تنا څومره چې نور مخلوقات جاعل الملائکه رسلا وی ګرځولې مې دي د فرشتو لره رسلا خدمن خادمان مې ګرځولې پیغام رسان مې ګرځولې دي د الله او د پیغمبر ترمنځ پیغام رسي. او بیا الله رب العزت
فرمایي چې دیله مې ګرځولي دي اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع، دا مې خاوندانې د وزرو ګرځولي د دوو دریو څلور، حتی چې په حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جبرئیل امین 600 وزر او د یو وزر دومره طاقت دی چې معمولی حصہ د وزر یې چې دی د لوط علیه السلام قوم یې چې کله تباه کو هغې ته معمولی حصہ اړامه کړو، هغې تر اسمانه اوچت کو پړ مخې راګزار کړ. نو الله دومره قوي ذات دی چې دغه فرشتې م الله رب العزت پیدا کړي، تیم پیدا کړي، جنات هم پیدا کړي دي، فرشتې م الله رب العزت پیدا کړي. الله وایي یزید فی الخلق ما یشاء، دی بیا هم زیادت کوي. د الله خوښه ده چې څومره په دې مخلوقاتو کې زیادت کوي نو ورپسې کوي، ته د هغه روکتام نشي کولی. ان الله على كل شيء قدیر، قدیر القادر على كل شيء، په هر څیز باندې الله رب العزت دا قادر ذات، قوت والا ذات. الله رب العزت ته چې دی ایمانونه زموږ مضبوط کی. اوس الله رب العزت سر کې دا خبره وکړله چې ستا دا ذهن دې ته راوګرځي، ستا دا ذهن یو خو د جمعیان تقریر وي یا مقررین وي، هغه تاسو ته په یو کیسه باندې رواني مثال پته وه. موږ یو جمعې له راغلو دی کې به تاسو ته څه وایي چې ستاسو مولي صاحب په کوم سیسټم را روان دي، خو چې موږ په کوم سیسټم په جومات کې چلیږو په هغې به درته راشو د ترجمې. نو الله رب العزت فرمایي ورپسې خبره الله جهته کوي چې دا خپل ربوبیت یې درته وښو چې زما دومره طاقت دی، ته مې پیدا کړې، ځمکه اسمان مې پیدا کړي، دا هر څه زه پیدا کوم. نو بیا درته وی الله هغه ذات دی ما یفتح الله للناس من رحمه، هغه دی چې هغه کلاوهي په دې خلکو باندې د خپل رحمت دروازې د رحمت څوک کولاوي؟ وای الله. ته بیمار شي دا ښه کول څوک کوي؟ الله. الکه یې ستا کار روزګار نشته نو دا کار روزګار ورکوونکي ذات څوک دی؟ الله. وګرځه کاغذونه ګرځه ځان له په دفتر ولستړی کا، که دی الله نه غواړي که چې الله یې نه کوي پیر بابا به څه کوي؟ که معمولی کار دی مش او چې الله رب العزت یې غواړي نو یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که دا ټول مخلوقات راجم شي او دی وی چې موږ یو بنده بې عزته کول غواړو او الله رب العزت نه بې عزته کوي نو دا ټول مخلوقات دغه بنده نشي بې عزته کولی، دغه بنده نشي بې عزته کولی. او که یو بنده الله رب العزت غواړي چې دا بې عزته کوم نو دا ټول مخلوق چې راجم شي، دا ټول مخلوق نو دغه بنده له عزت نشي ورکولی. چې الله در سره من نوي رحمانه که لښکر در سره وي یک تنهای. الله رب العزت چې کله د بادشاهۍ او د عزت ذکر کوي نو هغې په آیاتونو کې جدا جدا کړی. بادشاہ به وي خو الله به عزت نه وي ورکړی، مشر کشر لیونی سم ټول ورته کنځلې کوي، بدرت به وي. او غریب به وي پخپه به یې پیزار نه وي، جامې به یې شلیدلي خو په معاشره کې به الله رب العزت عزت ورکړي، خلک به ورله دعاګانو لځي چې دعا راته کوه. دا د الله رب العزت سره دا طاقت. تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. نو الله رب العزت فرمای چې الله بچا د رحمت دروازې کولو کې نو فلا ممسک لها، دلر بیا څوک بندون کې نوي، دلر څوک بند په مفهوماتو کې درته را روانه. نو د دې څوک بندون کې بیا نشته چې الله در باندې د رحمت دروازه را کولو کې. نو الله رب العزت ته موږ لاس نو چتو مخلوق په درونو باندې ګرځو. شیخ سعدی رحمه الله فرمائی وی اے کریم ہے کہ از خزانہ غیب گبرو ترسا وظیفہ خورداری، دوستان را کجا کنی محروم تو کی با دشمنان نظر داری. اے پا دویم سپا باندے وی پا گلستان کی وی اے کریم ذاتا وی زبستا دا درن سنگ نا امید شم.
گبرو ترسا وظیفہ خورداری دوستان را کجا کنی محروم تو کی با دشمنان نظرداری تب خپل دو زکا یو کس وی بت پرست هغه ستا سره بل خدای شریک جوړوي ته هغه له رزق ورکې نو خپل دوستان مسلمان خو د کافر په مقابله کې د خدای دوست دی حدیث کې راځي نو دی خو د خدای دوست دی کار څومره ګناهګار دی به څنګه خدای پاک چې دی نو ډېر کېدله به رزق نه ورکوي چې کوم ذات سپي له رزق ورکوي نو دی به مسلمان نه ورکوي نو الله وی فلا ممسک لها وی دل رب سوک بیا اے وما بیا الله فرمای وما یمسک فلا مرسل له من بعد اے من غیره الله رب العزت فرمای چې پچا باندې ز دروازې بند کم د رزق دروازې د خوشاله دروازې اے د خلکو باندې د بچو دروازه بند شي د بل څه الله وی دی ل بیا سو کلاوهون کې نشته بیا څوک داسې ذات نشته بیا چې ملا سوچته دکا الله رب العزت ته بوچته الله رب العزت فرمای دی ل بیا سو کلاوهون کې نشته او هو العزیز الحکیم او دغه الله غالب دی حکمت والا ذات په خپل فیصله کې د چانا یریږي نه مغلوب کیږي نه څوک په غالب ناراضي په دغه ذات باندې چې کومه فیصله وکي اټاله فیصله وي اٹالا فیصله کیسه ختمه او بل داسم نه ده چې یو نیم کس هغه په خپل ضد باندې ولاړ وي بس زما دا فیصله ده د دین زنه خوازم اگر چې هغه پای کې اکثر کمزور وي الله وی نه حکیم ذات ور سره په خپل فیصله پوېږم چې پدې کې دا حکمت ده نو د دې وجه د غزاد ته بنزدېکت پکاري او نزدېکت برازي پس باندې الله رب العزت اسلام را نصیب کړی دا لوی ډیګری را سره ده الله رب العزت کول پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را نصیب کړی دی الحمدلله دا لوی ډیګری را سره ده د دنیا د یونیورسيټونو ته نه ملاویږي دا تا د چری د بل اعلی زین نه ملاویږي دا کم اعلی زین چې درته دا ایمان ملو شوی دا خدای پاک په خزانو کې د ټولو نه محبوب ترین سیس چې هغه د ایمان دی هغه الله در نصیب کړي که ته غریب کمالدار خو الله در نصیب کړي الحمدلله نو دا اوس د هغې سره چې کوم د ایمان لوازمات دي کومې خبرې لازمي دي چې کم از کم دغه خو موږ راټینګې کړو د کونډې زویه څه خو بویه کنه چې خدای د الله دومره هر څه درکړو د الله ته چې کوم خوښ څیز دی هغې درکړو الله ته چې کوم محبوب شخصیت دی هغې تعالی درکړو الله ته چې په مذاهبو کې کوم مذهب خوښ دی هغې درکړو سره د دې چې هغه په دې قدرت لري چې دا خزانې در باندې بندي کړي تا چې د دک شان وجړئ تا نه چې دا هر څه والي خو بیا هم در باندې الله دا هر څه راکولو کړم ته خو د الله رب العزت جوړ شي الله دې توفیق راکړي لږ بیا وایي ګرانه ده وی خدای دې توفیق راکړي نو توفیق څه بولې خو نه دی توفیق څه داسې مجسمه خو نه ده چې تا لیدرګي چې د اسمان نه مې د روغ ورته راوچته که کور ته وړس دا توفیق ټول ستا شو توفیق خو دغه دی چې الله رب العزت روغ وجود درکړی دی خپې دې سمې دي الحمدلله لاس دې سم دی الله رب العزت درته وایي د جومات نه ورته بانګ وشه راځه منزله بس دا توفیق دی ته را روانې تا ته څه حادثه راغله بس الله توفیق در نه که په لاره مړ شو او بیا موږ وایو چې چا نیت ته ښه اراده وکړله الله رب العزت د هغې ثواب ورکړه اوس چې ته راځې نه کور ناستې د سره ډډه دې والې د ټي وي ته کرکټ ته ناستې قرآن لا نه راځي او کرکټ ته ډډه والې ده چې د پلانکي به ګټي او ډنګرې به ګټي او ته وایې خدای دې توفیق راکړي نو دا خو چې ته دې ځای ناست وې چې مردان ته زه داسې نه ځم او که خدای توفیق راکړه نو ځمکه د دې ځای نه دونه بزرګ قوم نه چې خدای ځمکه اوچته کړي هلته دې کړي بابا د شاه منصور رحمت الله علیه وایي فرمایل چې خدای پاکه موږ ته فرشتې مخې وی چې خدای موږ ته فرشتې مخې نو چا ورته وی چې سیف ولې خلکو د خدای نه غواړي په دې چې دونه بزرګان موږ نه وي چې جبریل امین ووینو خو دغه ملک الموت به وینو او دونه له عمل زموږ د دې جوګه نه دی نو خبره داسې ده
الله را د اخره آیات ترتیب الله رب العزت فرمایي چې د خپل انعامات درته ذکر کی نو یا ایها الناس اے خلق اذکروا نعمت الله دغه نعمتونه درته ذکر کړه کنه وی درته چې زدا کوم دانو اذکروا نعمت الله د الله نعمتونه یاد کړه ښا دا ما تا ټول ته خبره دا پکې نشته چې دا د عربو دا د تورو دی دا د پلانکی ځای دی اے خلکو د الله نعمتونه یاد کړه ها ودی د الله نعمتونه یاد کړه علیکم چې پتا سو باندې هل من خالق غیر الله آیا د الله نه ما سوا بل خالق شتا ساسو دا پر بل خالق د الله نه ما سوا شتا نشتا ها اوس خو مثال پته دا اوس ټیم پورا شنو په موږ باندې بیا نه وخت دراتلو ټیم کې را باندې نه وخت نه چې ټي وي ته ناسو میچ دا ټیم ته ګورو چې بھائی کله به د مانځ ټیم پورا کیږي ټي وي نه بندو چې بانګوي هم مخ کې به خلکو بند کوسه په مزه کې اوسه په مزه کې نو هل من خالق غیر الله يرزقكم من السماء والارض داسې سو خالق شته چې د الله نه علاوه بل ذات یو د الله د ځمکې او د اسمان نه رزق درکړي نه بل ذات نشته لا اله الا هو څوک دی دک یو الله دی فانا تؤفكون فانا يصرفون کم خواړيږي کم طرف ته رواني کم طرف ته دی بل در نشته فاين تذهبون نو اے مسلمانان الله رب العزت اسلام را نصیب کړی دی الله دې استقامت را نصیب کړي دغه ذات ته الله رب العزت را باندې احسانات کړی چې د الله نعمتونه یاد کو نعمت د الله یادول دادی چې شکر ادا کو شکر دار چې الله وي مونږ کو چې مونږ مونږ کو چې الله وي زکات ورکو چې مونږ زکات ورکو چې الله رب العزت فرمای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو شه چې مونږ په دغه طریقو ژوندۍ تیر کو او د دین د هر شعبې سره یوې نه یوې کې ولګو او نور چې د دین څومره شعبې دي مخالفت به د چانه کو څومره چې دین شعبې دي په هغه کې یو نه یو سره ځان وابسته ساتو دا د نجات لارې دی یو نه یو کې به پاسې او د قیامت پر ورځ به ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نو مخالفت چې په مسلمانانو کې جوړ نکو دوه کسونه جنگو دا د خدای پاک د نعمت شکر دی کورونه نه جنگو د خلکو حق لاندې نکو د الله رب العزت اومنو د هغه وحدانیت د الله رب العزت چې دې دام څنګه منلې الله دې استقامت را نصیب کړي خو د هغه خبره مر سره ومنو خبره ما درته دغه دا خپېجنو خراب هم پیجن د خرابو نه ځان بچ کو او خو طرف روان شو الله توفیق راکړي